کافرانو هر قسم ته کوششونه وکړه او د دې دعوت حق د بندولو دپاره مختلف حیلې او بانې ولټولې، نو آخر کې دا هم یو حیله پیش کړه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پسې رالل او ورته وویلې چې یو صلح کوو موږ تا سره، او هغه صلحنامه به دا وي چې ته به یو کال زموږ د خدایانو عبادت وکړي او بل کال له به بیا موږ تا سره ستا د خدای عبادت وکړو. دا مسله ده چې دا د الله معبودیت ټول ملتونه مني چې الله معبود دی. ملت شرک هم دا معنی چې الله معبود خو الله معبود دی خو یوازې نه، نور هم ورسره څه پکار دي، سپارشیان ورسره پکار دي، داسې وسیلې پکار دي چې د هغې په ذریعه باندې د دې سړو په ذریعه باندې موږ الله ته ورسو. د دې وجې نه مشرکانو وویلې چې موږ به تا سره ستا د خدای عبادت کوو او ته به زموږ سره چې کومه دی زموږ د خدای عبادت یو کال لپاره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د دې خپلې لارې د توحید نه د یو سکنډ دپاره هم اخواته نه شم. ته خو لا کال یادې یو سکنډ دپاره هم زه د خپل رب سره د غیر الله عبادت نشم کولی. نو مشرکانو ورته لږه آسانه کړه، ویل ته داسې وکړه چې زمونږ یو خدای باندې داسې لاس راکاږه د اعزاز او د اکرام، مس یې که مس ښکلې که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ونه کړ، لاړ او زه به په دې کې سوچ وکړم. او سار راغی او دا ټول صنادید قریش ناست یو ځای کې او په هغه محفل کې ورته شپې نه دا صورت نازل شوی دی، سوره کافرون ورته واوره. او کفار او صنادید قریش مایوسه شو او بیا چې څونه کولی شوه دونه ضرر جناب محمد رسول الله ته او صحابه کرامو ته ورسوه.